بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثالثة في الحدود. الفصل الأول في حد زنا. ندريم مقالة بحدود كي أول فصل بحد زنا كده. أولا ترى حد تعريب كي هدايين رخصته بحر رايقنا. الحد عقوبة مقدرة. هداية كده الحد العقوبة المقدرة. دو أجزاء دي بكي سزا بوي مقرره سزا بوي او د الله حق بوي بلکې درې شو سزا بوي مقرره بوي او د الله به حق وي. نو که سزا نه حد نه ده که سزا وي مقرر نه وي نو به خو تعزیر ده او که سزا وي مقرر وي حق العبد وي نو به حد نه ده راضي را لګوري وته. الحد عقوبة مقدرة حقا لله تعالى. نو فخرجت تعزیر تی وتلو ځکه تعزیر چی مقرر نه لعدم التقدير وخرج القصاص وتلو ذلك قصاص حق العبد لأنه حق العبد فلا يسمى حدا. والحدود شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس. حدود ولي مشروع شوي دي ومنفعت خلق ترسيدا حقوق الله نشوكا کله چې کوم شي منفعت ټول خلق ته بیاغه حقوق الله نه حسابيږي. دا حقوق الله تو به ثابتې کسا سوچ من حق العبد او حق الله تعریفونه کړیو. حق الله څه تعریفو هغه حق ته ویل کیږي چې سره یو بنده ته پکې خاص پیدا نه یو بلکې ټول ته وي. نو حدود دغه شان دي لہذا دام حقوق الله شو. والحدود شرعت لمصلحة تعود الى كافة الناس. ففي حد الزنا وسرا فوائد را تبيني چې لکه خلکو ته پکې څنګه مصلحت دي فایده ده او حق الله ده. نو حد زنا کې د انصاب حفاظت کیږي په حد سرقه کې د اموال حفاظت کیږي په حد شرب کې د عقل حفاظت کیږي خلک لیونی کیږي نه شراب نس کی او حد قذب کې د خلکو د عزتونو حفاظت کیږي وته وګورئ. ففي حد الزنا صيانة الأنساب وفي حد السرقة صيانة الأموال وفي حد الشرب صيانة العقول وفي حد القذف صيانة الأعراض كذا في البحر. رسي بخبره شرائط اثبات الحد في الزنا. زنا د ثابت والی د بار شرایط بیانې تاسو معلومه زنا په دوه طریقو ثابتېږي. مو قدرت کې ویلو یو شهادت سره او یو په اقرار سره. نو د شهادت شرایط مراتب بیانې او د اقرار غم بیانې. نو انتهایی آسان دی مولوی صاحب زما چې ته عبارت وایي نشتا سو ان شاء الله راسي کا واوري. وثبوت حد الزنا اما بشهاده 4 من الرجال عند الحاكم يوم او باقراره 4 في مجالسه الاربعه. څلور مجالس کې لري بیان روان دي. شرط اولی واوره چې په لفظ د زنا باندې به گواہی ورکړي چې زنا یې کړې د گواهان به وایي. کچري وایي چې جماعي کړې ده یا یوتی کړې ده نو داسې گواهی باندې به قاضي حد نه جاری کوي. وته وګورئ. الشرط الاول ان كان ثبوت الزنا بالشهاده. ان كان ثبوت الزنا بالشهادة فلا بد أن يشهد الشهود بلفظ الزنا. فإن كانت الشهادة بلفظ الوتي والجماع لا يثبت الحد كذا في البحر. خالي خلاصه به منور به استبارت وایو. دویم شرط دار چې مجلس ته گواهانو به یو وي. په یو مجلس کې به وایي جی مجلس کې بناستي په نمبر به وایي جی ما کتل او داسې زنا کړي بلوي ما کتل بلوي ما څلور له بدسي وایي. اوس که یو کس گواہی ورکي یا دوه ورکي یا درې ورکي غلال شي او به څلورم راشي مجلس ته یا یوی ورکی بیا هغه نه پس دویم راشي یعنی متفرقین گواہی ورکی نو بیا به حد نه جاری کیږي. د عمر صاحب قول ذکر کوي رضی الله تعالی عنہ کچری د ربیعه او د مضر ټول خلق په یو ځل باندې راشي او ځان لزان لګوي ورکی د چا په زنا باندې نو مشهود علیه باندې به حد نه جاری کوم بلکې بدیو باندې به حد قذف جاری کوم. وانا رسیدلې خبر او ته وګورئ. اتحاد المجلس لصحة الشهادة حتى لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم لقول عمر رضي الله تعالى عنه لو جاءوا متفرقين مثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتهم كذا في البحر. وعن محمد رحمه الله إذا كانوا قعودا في موضع فقام واحد بعد واحد يوزي كناس نمبر پر نمبر پاتسي کی بے خیر دیکھا وشهدوا نفشهادة جائزة. داسې غونې کېږي چې په یو آواز باندې ټول وایي خو په نمبر به یو پاسي نو البته داسې ټیک نه ده چې یو لاړ شي او بیا بل راشي. وإن كانوا خارجين من المسجد فدخل واحد وشهد فخرج ثم دخل آخر لا تقبل.
دریم شردار قاضي با د غوانا د زنا تپوس کوي 15 تپوس به کوي مون قدرت کې ویلیو زنا څه شی لکه پیژنې کنه نو کیفیت تعریف د زنا تپوس پته کوي کیفیت د زنا تپوس به کوي مکان زنا تپوس به کوي زمان زنا تپوس به کوي او د مزنی باره کې به تپوس کوي راځي ټول وشو که شرایط ور سره ګوري وته الشرط الثالث ماده نمبر 510 ان الحاكم يسأل الشهود عن ماهیت الزنا زنا څه تعریف ده ندی ولن کړي او هو ادخال الفرج حاشیه هدايه باندې علامه عینی او تعریف دې ذکر کړي هغه دا څه ده الزنا وقضاء المكلف شهوته ونور الانوار قياس کوم ده الزنا قضاء المكلف شهوته وزنا چاته ویل کېږي چې مکلف خپل شهوت پوره کی فی قبول امراه تخذی په دې مخکینی شي کی او دا څه خزه خالیه عن الملکین د دوړو ملکونو نه خالی وي نه ملک نکاح کی نه ملک یمین کی او دغه شان شبهه د دوړو ملکونو پکې نه وي شبهه اشتبام پکې نه وي نو به ودا زنا ویخه واورا او ادخال الفرج لان الزنا يطلق على زنا العين معنی هم اطلاق کیږي کې دې شي ستر وتکتلی یو جنیتا او به وی جی زنا یې کړی دا څنګه زنا یې کړی دی جیو تکتلی وکړنو حدیث کې راځي چې څوک سترګم زنا یې دغه زنا مې یاد ولا نو بداخه غوحاته نه جاری کیږي د سینه چې د حد ولا زنا نه یو زنا جاری حد جاری شي فإن بينوا حد وإلا لا كبيان کې بس حد بنوي الشرط الرابع أيسألهم الحاكم عن كيفية الزنا الکه کیفیت څو بزوري پیچا کړي کنه په خوخه کړي دا مطلب دا انه بالتطوع او بالاكراه څنګه وا فإن بينوا انه بالتطوع حد والا لا بالتطوع څنګه بالطاعه تطوع نه دي تطوع دي یا تطوع نوافل ته ویل کی بالتطوع دي کا من قران ویل سيدي التا انه دا زنا چوا بالطوع او بالاكراه فإن بينوا انه بالطوع طوعا بالطوع حد والا لا سواء كان الاكراه من السلطان او غيره 511 دام ویلیو ايسألهم عن مكان الزنا فإن بينوا انه في دار الاسلام دون دار الحرب حد او کنه چې دار الحرب کې زنا کړي ونه لا تاسو نور پوهیږئ زمانه ته بوس وکي لکه دا مونږ ویلو قدرت کې که زمانه ډیره تیر شوی اوس گواہی ور کوي نه دا به نه قبليږي ځکه څنګه چې خبر شي ډایرک برازي گواہی به ور کوي یا که زیلری یو په دغه لار ټیم ولګي خیر دی ځکه چې کله ټیم تیر شو به گواہی ور کوي نو دوا کله چې څوک په زنا وغیرہ باندې ویني نو دوه خبرې دي دوه ثواب خبرې دي او دا پرده پیروا شي او دویم لال شي قاضي ته گواہی ور کوي نو دا چې اوس په لیټ شوی و دا اول ثواب خپل کړو پردې پر چولې وا او دا اوس چې راضي کنه دا درې مشتري شوی دین دا اوس څه بغض کنه پیدا شوی دا نو دا غي څومره ټیم دی ک ټیم تیر شوی نه به نه قبليږي او ک ټیم نه تیر شوی قبليږي با نو یو مشتي محمد رحم الله بیان کړی دی نو ک یو مش کې دن راشي گواہی به قبليږي او کنه د زنا دوه مشتي شوی څه د پاسه مې شوی به نه قبليږي يسألهم عن زمان الزنا فإن بينوا أن الزنا لم يتقادم عهده حد چې مخکې شوی نه زمانه مطلب ډېر ټیم نه دی شوی بس حد والا لا لأن الشهادة على حد متقادم من ذکر شهادت په صحت معنی شي على حد مطلب على سبب حد کني به نه جوړیږي چې متقادم ټیم به تر شوی وي سوا د حد قذف نه حد قذف کې چون کې بنده حق د یاد ساتي مولوی صاحب دا خبره چې موږ وکړه چې یو مش کې دن بغوي ور کوي کړي یو مش نه ټیم زیات تر شوی به غوي ور کوي به نه قبليږي دا د حقوق الله خبره ده حق العبد خبره نه ده صحیح شو او کوم به څه وي سوا حد القذف حد القذف ځکه حد قذف کې چې کوم دی حق العبد وي ناغي کې ګډیر ټیم تر شوی نام غوي ور کول شي وإلا لأن الشهادة على حد متقادم سوى حد القذف لا يوجب الحد وتقدير التقادم عند الإمام مفوض إلى رأي الحاكم إمام سب بنسبة حاكم تبسفارو چاقه كم تزيد ويلو كم تلك ويلو في كل عصر لكن الأصح عند محمد
انه يقدر بشهر كذا في جلد الخامس من البحر. الشرط السابع زنا دې چا سره کړی دا دې ته پوسپتی کوي زنا دې چا سره کړی دا دې ته پوسپتی کوي. ايسالهم الحاكم عن مزنيه فان سالهم کچری داغونه ته پوسو کو چا سره زنا کړی دا فلم يزيدوا على قولهم بس مقزور قول پیش کو جد زنا کړي بس دومره ویل نو د دوړ نه به حد ختم شي بلکې د شاهدان نه هم ختم شي. فلم يزيدوا على قولهم زيادته ونكو بخپل قول كم قول چنه ما زنايا سرب دومره ویل فلا حد على المشهود عليه ولا على الشهود اخذ معنی خلا پرې د شهود بمدوي او په سړي بمدوي. والشرط الثامن چې دیو د معاینه گواہی به ور کوي چې موږ وکتل او داسې زنا کول لکه څنګه چې هغه نجلومه کې څه وته وي اصلای ورزي اي يبين معاينه فعل الزنا بان يقولوا رايناه من وتصم قتلنا ثم كول هم دغه تم قتلنا كالميل في المكحله والا يسقط الحد للشبهه كذا في البحر. والشرط التاسع مكحله مكحله لیکلی قدرت واړه ولته مكحله رابم په چولې مكحله لیکلی خجی دبل مسله ووري تعدیل د گواهانو بکی او د امام صاحب او د صاحبانو مشرک راي وکستاسو یاد ني چې په حدود او قصاصو کې به تعدیل د گواهانو کیږي بهر حال سرن بم کیږي جهرن بم کیږي نور موږ ته تیر شوی دي سرن بچن کیږي او جهرن بچن کیږي په دې کتاب کې راته تیر شوی تعدیل شهود الزنا سرا وجهرا فإن لم يثبت عدالتهم دا ثابت نشو فلا يحكم بالحد فیصله په حد نه کیږي. وشرط العاشر شبهه بنوي که شبهه ثابت شول په واته کې به حد ختميږي. الله يتحقق شبهه لکه مثال په تور معنی معتدی ثلاثه ده عدت کې ده درې طلاق ورکړي دي او به وته کړله او به ول جیو ما خپل کمال به حلالي یا پردي جنې و اول شپه و چا وته تیار کړله اور ویلې غلا وته ویل خزرې دا و دې ځوانم پیرا نور کړه اخه مضبوطه وته کړه سال شي او کتل بل څوک نو به حد نه جاری کیږي شوبه پکې رااله دا اول شپه چا ته څه بدلېږي. وشرط العاشر الله يتحقق شبهة كوتي معتدة ثلاث على ظن أنها حلال أو كوتي أجنبية زفت وقيل هي زوجتك وارزبي فإنه لا حد في هاتين الصورتين. والشرط الحادي عشر يقول سم شرط چې جما به ګوره په د مخکینی ځای کې ښه دوه ګوتې پټې دې په لکونو باندې کېږي یا وشنه ښې مزې پې کېږي هغه یادوي شاته ځای کې نه ان يكون الجماع في موضع مخصوص فلو كان في غير قبل لا يحد. دولسم شرط دارالاسلام کې به زنا کړي کچري دارالحرب کې به اصل کې تفریعات دي مخ کې به رشوه مدا خبره ان يكون الزنا في دار الاسلام فلو وقع في دار الحرب او البغي لا يحد كذا في البحر. نو کومه دا سی وای چې البغي په کې دلته زیاتی شوی دی ځکه دوباره راوړی د کني بالکل تکرار دی خجی. شرط ثالث دا دی کنه دا زانی چې دا به ماشوم لیوانه نوي حالانکه دا مخکې تیر شوی و الله يكون الزاني صبيا او مجنونا فلو زنا صبي او مجنون فلا حد كذا في البحر والهدايه. سلسم شرط الشرط الرابع عشر سلسم شرط دار چې دا کومه خزه وتی کوي زنا ور سره کوي دی دا به په اجرت زنا باندې به اجرت نه ور کوي ځکه که اجرت ته ور کوي لکه نن سبب به حد نه جاری کیږي امام سی وای زنا د پاره په اجرت ونی ولا لکه نن سبا ټول په پیسو کوي وې 200 روپۍ ما کې مشته لکه چې تر الله درکو ګوره 200 تعالی هم درکولای شم ته خلا غیر تاسو خبره پوه شولې که خدای د امام صاحب رائے ده مفتابی رائے ده نه د مفتابی رائے ده چې بس زنا وا پیسو مې نیولې و کوم مفتو کې ورڅ کوله بهر حال حد بجاری کی. امام صاحب وی کله چې اجرت ورکړو دا څه لکه چې مہر ورکړي یو قسمه شوبه د نکاح کې پیدا کی. الشرط الرابع عشر الله يكون الزنا بمستاجره فان يعني اجرت ولا سره بني کی
زنا نه کړي فإن وتیا امرأة مستأجرة وجرت نیولې واغې سره وکړه اجاره مانی نیولې ولي يزني بها چې زنا ور سره وکي فلا حد عند الامام وقال صاحبان يجب الحد كذا في البحر. الشرط الخامس عشر چې دا زنا په اکراه باندې نه وي لکه په اکراه زنا وي نه به حد نه وي. الله يكون الزنا بإكراه فلو زنا بإكراه سواء كان المكره سلطانا أو غيره دار صاحبين ورائدا لا يجب الحد سلطان وي او غير سلطان وي دغه یادوم صاحبين ورائدا. شرط السادس عشر شپږم نمبر شرط دا چا سره چې زنا کوي دا به خپل خزنه دغه خپل خزه سره چې کوي خو زنا نه نو چا سره چوتې کوي دا اچھا جی هم داوا بدانه کې چې دا می خزه وکي اصلي دی خو سره زنا وکړه او به ور پسې داوا وکړه جی دا ما خزه ده اگر که ثابت نه کړله بهر حال به حد ختم شي آسان کار دی. الله يدعي الزاني ان المزنيه امراته فلو زنا رجل بامراه فاخذ غيرشه وقال هي امراتي وللمحلن کی وللمرأة زوج معروف خزي معروف زوج ما بل ثابت نقل کنه فانه يسقط الحد عنهما فتاوى ان قروي. الشرط السابع عشر واللسم شرط نکاح بنوي موجوده وي فقدان عقد النكاح فلو نكح امرأة محرمة عليه کی وسړي د داسې جنې سره نکاح وکړي چې هغه د باندې همیشه د بار حرام ده مثال رضایی خوره ده نو دا غیر سره نکاح نه پس ملاویدل دا خو زنا کول دي به هم حد باندې جاری کیږي ځکه نکاح په کمنس کې راغلی اگر که صحیح نه ده. فقدان عقد النكاح فلو نكح امرأة محرمة عليه وزنا بها لا يحد عند الإمام وقال صاحبان وي عليه حد بدب حد وي. الشرط الثامن عشر التلسب دا مزنیه به بالغ وي ښه نو که ماشومه مزنیه وه نو داسې ماشومه وه داسې چې هغې سره زنا هغې سره جما چې وه هغه متصور کېدله نه نو که بیا ورسره چا جما وکړله نو دغه زاني باندې به حد نه جاري کېږي. ان تكون المزنیه بالغة او صبیة داسې وایي مولوي صاحب دا شرط دا دی چې دا مزنیه به بالغ وي او اله به حد جاری کیږي یا ماشومه و خدا سي ماشومه و چې زنا ور سره کېدل شو دې سره د دې بشان مثل سره زنا کېدل شو حد به جاری کیږي او که دغه دواړه قسمونه نه و مطلب بیخي ماشومه و به حد نه جاری کیږي. البته تعزیرن بوله په کومه خټه انګیزه کمنډي چې نو وړه ماشومه سره څوک بدکاری کوي. أن تكون المزنية بالغة أو صبية داس صبية تجامع مثلها فلو كانت صبية لا تجامع مثلها لا حد عليه. الشرط التاسع عشر دا مزنیه باقله بالغه وي ښه اچھا دې سوایا شکل بالغه عاقله مزنیه د چا سره زنا کوي نو عکس په ماشوم نه وی لیونه بنوي ماشوم نه سره ماشوم بنوي ځکه ک عاقله بالغه وي او ماشوم سره زنا وکي نه به حد نه جاری کیږي. ان المزنيه العاقله البالغه انما تحد اذا لم يكن کله چې نوي من هغه څوک زنا به چا چې د سره زنا کړي دا څه نوي صبيا نوي نو ګوره فلو دعت صبيا ماشوم ته د زنا دعوت وکړه شکنه هغه رامي چې فواتها ورنورې پکړلې لا حد عليها اگر که په حرمت خبره او علمت بالحرمه او لم تعلم كذا في فتاوى ان قروي. الشرط العشرون شلم شرط وليس چې دا شهادت چې ورکې دا په نفس زنا باندې وي فعل زنا من خپل کتلو او کدا سی وای جی د پلان کې ځکه کې اقرار د زنا کړي او موږ څلور کسانو دا اقرار اوریدل یا موږ لس اوریدل او موږ په مخ کې د زنا اقرار کړي نو په دې باندې حد نه جاری کیږي حد بالا جاری کیږي چې موږ لیدل او کنه معاینه په شرط مخ کې تیر شوی. الشرط العشرون أن الشهادة إنما تكون موجبة للحد إذا كانت على نفس فعل الزنا وأما إذا شهدوا على رجل أنه أقر بالزنا
لا تقبل شهادتهم ولا يلزم الحد فتاوى انقلبي. الشرط الحادي والعشرون يوشتم د شهادت په زنا د اخرس معنی نه وي، لہذا که یو اخرس ګونګ سړی وي او څوک په گواہی ورکړي چې د زنا کوله نو حد په اخرس نه جاری کیږي. ولی کې دي شي دا روغ یو درسي او وجه بیان کړی وي چې هغه سره حد ختمېدل د امکان پیدا شو د حد ختمېدو. عدالت کې وي نو څنګه هغه عدالت کې قاضي مخکې څه شي حقیقت چې کوله خپل وګړه قصه وګوره ده الله دغه شاخ بل څوک لیدلی دا خو خپل دا چالي ده دي دا چې ته اصله وته له څه شاته خپل راغلی الله تكون الشهادة على زنا الأخرس فلو كانت الشهادة على الأخرس فلا تقبل لاحتمال أنه يدعي شبهة كليش دي شبهه داوكي. والحد بالإقرار أيضا لا يثبت إلا بشروطه. حد چې په اقرار سره کنه دام نه ثابتيږي مگر په خپل شروط سره راځي. ورلا دا اقرار به د صحیح سړي وي کچري اخرس سره په اشارو باندې یا په لیکلو باندې اقرار د زنا وي کینو حد به نه جاری کیږي. آسان دی کنه بس په منډه رواني. اي يكون الاقرار صريحا فلو اقر الاخرس بالزنا بكتابه او اشاره لا يحد لعدم الصراحه وجد غشوه. دویم د دې مقر ظاهر به د مقر تکذیب نه کوي. کچره ظاهر د مقر تکذیب کو نو به د په اقرار باندې زنا نه ثابتيږي حد به نه جاری کیږي. لکه اوس دا مقطوع الذکر دی مجبوب چوته وي او یې ما زنا کړی دا شی چې ولوکت نشته خدای غر کنه څنګه دی کړی دا نو حد نه جاری کیږي. یو خزه وي ما زنا کړی دا چې وی کتل نور خزه غرت قاوه هغه منستن من نو تعالی نو تا زنا څنګه کړی دا پیږي ګوره الله يظهر كذبه في إقراره فلو أقر فظهر مجبوبا أو أقرت فظهرت رتقاء بأخبار النساء لا حد في هاتين السورتين. إخبار سيدي أخبار سيدي بخبر دخزو إخبار سيدة. الشرط الثالث خجي دا زنا چې د چا سره شوی کا دا څوک چې اقرار د زنا کوي نو دا کوم مقابل چې دا به اخرس نه وي. لہذا ک جنې وای ما زنا کړی چا سره پلان کې سره پلان کې له چورو لوغه اخرسو ګونګاو یا ولکه ما زنا کړی چا سره جنې سره جنې له چورو لوغه ګونګای و به حد ختميږي. الله يكون المقر بالزنا بحيث يكون زناه متعلق بمن به خرس. الله يكون المقر بالزنا چې د زنا اقرار کوون کې بنوي بد سي انداز باندې يكون زناه چې د زناوي سوي دا متعلقا پکارو دا خبر دی يكون جوړي دا څه لګا د متعلقون لګاله چې وی به زنا د متعلق بمن دا چا سره به خرس چې هغه باندې ګونګواله وي په داسې انداز بنوي ښه که په داسې اندازو چې مقابل ګونګو به حد نه جاری کیږي. ګوره عبارت باندې پوه شئ کنه الله يكون المقر بالزنا بحيث بدس انداز بنوي چې وی زنا د متعلق دا غچا سره چې هغه پوری ګونګواله وي. فلو وقر انه زنا بخرصاء ګونګي سره او هي اقرت باخرس لا حد على واحد منهما. الشرط الرابع يكون اقراره في حاله الصح وليس د نشه په حالت کې به اقرار نه کړي. کشر د نشه په حالت کې اقرار کړي به حد به نه جاری کیږي نو خو صحیح به اقرار وکړي. ايكون اقراره في حاله الصحو فلم لما في المحيط واقرار السكران بالزنا او بالسرقه لا يحد. لو اقر السكران لو اقر देखा لو देखा ना لو دي अच्छा जी لما في المحيط لو اقر السكران صحيح باقي اقرار دي لو اقر السكران بالزنا وبالسرقه لا يحد. الشرط الخامس سكرانو او اقر لو اقر کی غوس فاعل شو کنه مخکې هما مضاف الیه جوړه ولا اقرار
الشرط الخامس دا مقر بعقل بالغ وي لہذا که ماشوم اقرار وکي یا لیونی وکي نو اعتبار بولنه وي حد بنه جاری کی ان يكون المقر عاقلا بالغا لأن قول الصبي والمجنون غير معتبر وغير موجب للحد. الشرط السادس دا اقرار بڅلور پیری کی څلور مجالسو کی او مجلس بدلیدل د دې مقر معتبر دي ځکه خبره ده هدايه کی وای ابي ولا تعریف کړي دا مجلس ته بدلیدلو یو برابر شي اقرار به وکي قاضي به رد کی لاړ بشي چې کله د قاضي سترګو نه پناشي دوباره به راشي او که یو مجلس کې څلور بر اقرار وکي نه کې شوبه ده ځکه یو مجلس متفرق اشیاء جمع کوي یو آیات سجده که بار بار تلاوت شي وي حسابيږي خلم ده کنه الټي والا خبرم چې دا غشان نو سوي ګوره ان يكون الاقرار 4 مرات في 4 مجالس بأن يذهب المقر بحيث يتوارى عن بصر القاضي چې پټ شي د سترګو د قاضي له كما فسره محمد وإن لم يكن الإقرار كذلك فلا يوجب الحد من البحر تاسو ورسې کنه یقین آسان دی نو الشرط السابع مقر نوم بنځو اشیاء ته پوس کیدای کی څلور ذکر کړي خو به ولا شارح صاحب هدايه خبر اب کې کړي دا هغه پنځه شي نه کم دي زنا ته پوس وتی کله که زنا څه ته وي تعریف وکړل کیفیت زنا درمانه په زور چا کړي خپل دي کړي دا همدغه شان مکان زنا زمان زنا او د چا سره د زنا کړي دا نو دا ته پوس کوي یو پکې دي شي زمان زنا دې کې وې دې ته پوس مقر ته ضرورت نشته ځکه تقادم په شهادت کې خمانه ده ډېر ټیم تیر شوی اوس گواہی ور کوي خو اقرار کې نه دی معنی کشل کاله پس وی ما زنا کړي و هم حد بجاری کیږي اقرار کې البته دلته هدايه کې دا لیکي ورپسې صاحب هدايه چې د دې ته پوسم دي وي کې دې شما شمالي په حالت کې نکاح کړي دا زنا کړي چاله کله دې زنا کړي دا شلو کالو جو الس کاله مخ کې مې کړي دا تقوا کې نابالغ وي دوسه دې حد نه جاری کیږي قران کار دې کړي وې مکوا وګوره الله ان يجيب المقر مقر بجواب ورکي ان الاشياء الخمسه ان سؤال الحاكم کله شتي حاکم ته پوسو کی فإن بين المسؤول کله کوم شي ته پوس شوی دا غي جواب ورکو وجب الحد والا لا والاشياء الخمسه ان يسأل حاکم بده ته پوس کی د مقرنا الزنا ما هو تعریف وکړه شاید اسنه چې بل کاری کړي غي ته زنا وای وكيف هو وزور وک بخوخه دي کړي واين زنا ومتى زنا وبمن زنا الشرط الثامن دا اقرار چې کوي د قاضي په مجلس کې به کوي بار نه کا موږ د مخکې ویلو عام اقرارونو کې دا خبره ده ان يكون ثبوت الاقرار للحاكم بنفسه في مجلسه لا بالبينه دا څنګه چې ګواهان راشي چې پلان کې چې اقرار کړي موږ گواہی ورکو یا شهادت بالبينه والشهاده لان البينه على الاقرار لا تقبل اصلا مخکې تر شوی وو الشرط التاسع نهم نمبر شرط چې څوک چې د زنا اقرار کوي د کمی جنې په باره کې وایي چې ما هغه سره زنا کړې ده هغه به تکذیب نه کوي هغه تکذیب کو ما سره نه ده کړې نو د اقرار په ځمانه به حد نه جاری کیږي یا یو جنې وایي ما اقرار کړې ده کملک یادې هغه تکذیب وکي نو په غالک باندې ادي جنې باندې به حد جاری کیږي بهر حال مقابل تکذیب وکړلو حد بختميږي الشرط الثامن ان يكون ثبوت الاقرار كما دي الشرط التاسع ان اقرار المقر بالزنا انما يوجب الحد اذا لم يكذبه الاخر فلو كذبه يسقط الحد فان اقر الرجل بالزنا بفلانه وكذبته درئ الحد عن الرجل الشرط العاشر لسم شردار چې د مقر به د اقرار نه قولا یا فعلا رجوع نه کړي نو که چېرې قولا رجوع کی چې ما دروغ ویلي دي یا فعلا کله چې سنگساري ومنډه کی نو به حد ختميږي الشرط العاشر ان الاقرار انما يكون موجبا للحد اذا لم يرجع المقر عن اقراره قولا او فعلا كما اذا هرب دا فعلا دیکھا فإن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه سقط الحد فمن ذو يشتلو كي منده كم حد ختميږي
537 مندوب دادا مستحب دادا دمن قدري کې ویلو چې تلقین وتور کې چالک غوړ زنا بجنی کړي مکوا کني غوړ به د حج جاری کیږي وندوب تلقینه بالعلك قبلت اسبدي چپکړي را چپکړي او لمستا اسبدي دا شین نیولي خیر دی وینا او وتأت بشبهه شبهه سره بدی وتی کړي نو کدي ټول کې ول جنجي ښه صحیح کار مې کړی دی نو بس که محسنو رجم به کی او که غیر محسنو نو به سو کوړي وای فإن كان محسنا رجمه يبدأ الشهود او دام ویلیو چې گواهانو گواهی سره دا کار شوی نو گواهان به ولولي او که په قرار نو اول به څوک ولي قاضي فإن كان محسنا رجمه يبدأ الشهود به فإن امتنع الشهود او غابوا او ماتوا یا غایبو بدغه وخت کې یا مړ شوی یو پکې مړو بس حد به ختم شي دا ګټه پکې ده سقط الحد وان كان من زنا کچري واغه څوک چې زنا وسه شوی هغه څوک چې زنا یې کړی و دا غیر محسن نو وسبق سنگساری گنا یجلد 100 جلده سل کوړې به ولکی للحر ونصفها للعبد پداسې کوړه باندې به صوت لا عقده له چاغي کې غټي موټي نه مطلب دا څنګه نه کشي نه کټ کی دا کې د دې نورې معنی کړی خندونه او متوسط به ویخه وفرق على بدنه بدن باندې به تفریقه کې یو ځای ولنه وي خراب نشي سر بولنه وي هدايه کې وي مجمع د محاسن ودا دا شان مذاکیر بولنه وي دا خو هلاکت دي نظم نه سبق دی التزه کې ټول ذهن کې خجی 538 شرایط د احسان واوري شرایط د احسان شپږ دي کم من قدري کې ویلیو راځه ولا اسلام الزوجین یو دواړه مسلمانان وي یعنی یو سړی با محسن کله جوړیږي چې به زنا وکي او به رجم وي نو احسان د لپاره و شرایط دي یو دواړه مسلمانان وي و د شپږ لیکلي خو دي دویم وبلوغهما دي کې و جوړو کنه اسلام الزوجین یو اسلام الزوجین مطلب دا دی چې سړی د اهلی کتاب سره نکاح کړي او پوره څه وکړه خو یو کال دوه کال اوس تیر کړي به زنا وکي په دا به سره جمع کیږي نه ځکه خزه مسلمان خو نه ده کنه به وبلوغهما نو که یو سړی د نابالغ سره نکاح کړي او اگر کوته کړي دا یو جنې د یو نابالغ سره نکاح کړي اگر کوته شوی دا دخول شوی کبه زنا وکي حد باندې جای رجم بنوي وعقلهما نو که یو سړی د لیونی سره نکاح وکي پورا کال دوی اوس تیر کړي دا سړی به نکاح زنا وکي رجم بنوي دغه شان جنې د لیونی سره وکي وحريتهما څلورم دغه شان یو سړی د وینځ سره یا یو وینځ د یو آزاد سړي سره نکاح وکي نو کدیو به زنا وکي حد به رجم به نه جاری کیږي رجم بنوي صرف سو کوړې به ويږي والدخول بالمنكوح هذا پنځم شرط شروع که نکاح کړي ولا دخول نه دی کړي کې به زنا وکي هر یو پکې نو به حد وی کوړو والا رجم بنوي شپږم بنکاح نو موږ دا څه ویلو ګوره اسلام بلوغ عقل حریت څلور دا شو او نکاح شپږم او دخول وم او نکاح صحیح څه شو یار به وګوره بلوغ اسلام بلوغ عقل حریت صحیح شو به ورپسې نکاح پنځم صحیح او به ورپسې دخول صحیح شو کنه دا وی والدخول بالمنكوحه او به ورپسې بنکاحن دې سره ما شپږم لیکل او صحیحن دې سره وم واحسان كل واحد من الزوجين شرط الک د هر یو احسان شرط ده عندنا زمون په نظمانه دیر بار الیسیر الاخر به محسن چبل ورسن محسن شي لہذا دا نتیجه ما ټول بیان کړی ویلتا فلو ان عاقلا بالغا حرا تزوج امراه صغيره او امه او ذميه ودخل بها لا يصير محسنا دا خبرم کړی 539
واحسان كل واحد من الزانيين دا خبر اوس کوي چې د چا سره د دوه کسان چې زنا کوي دي کې دا ضروري ده چې دواړه د محسن وي نو رجم کیږي ونه که یو محسن وکنه هغه رجم کیږي دا بل که محسن نو خو حد بشي کنه سو کوړي به وال شي ما نکاح کې به محسن والے شرط دواړه خو زنا کې نه چا سره چې زنا کوي خامخا دي شادي شوی لکه اوسره لیونی سره زنا وکي کنه لیونی سره یا د عام غیر شادي شوی سره زنا وکي او دا خپل شادي شوی باندې برجم جاری حد رجم به جاری کیږي او قبل لیونی مابدا او قبل غیر شادي شوی سو کوړي وي ګوره واحسان كل واحد من الزانيين ليس بشرط للوجوب الرجم لوجوب رجم على احدهما حتى لو كان احدهما كيوبك محسن والاخر غير محسن فالمحسن منهما يرجم وغير المحسن يجلد فجي 540 وسوي اتشين دي اتا احكامات دي اغا د اتو سره نه جمع کیږي ثمانيه من الاحكام لا يجوز جمعها مع الثمانيه کم ځکه چې حد وکنه مہر بنوي پدې پوهیږي لکه اوس چې نکاح وشي الته مہر وي حد نه نکاح فاسد ای څوک بګي وتی وکي الته وقر لازميږي هغه مہر دی نه به حد نه منذ فتوا لکه قصه تیر شو نو په ټولو صورتونو کې چې مہر لازم شي کنه وقر یا مہر نه به الته حد نوي او کوم دې کې چې حد به مہر نه یو الحد مع المهر یو ذم والاجر مع الزمان اجرت او زمان باندې جمع کیږي کری معنی دي سیکل ته بوتل سیکل والا او به خراب شو نو یا به اجرت لازميږي او یا به خرابوالی نقصان لازميږي او موږ ویلو چې په دغه شینو کې زمان نشته ولی اجرت دې به کې تاسو یاد وي والعشر مع الخراج کوم زمکه خراجي زمکه په کې به عشر نشته او کو عشر وي خراج نشته والوصيه مع الميراث وارث د بار وصیت نشي کولای وزکات الفطر مع زکات التجارت زکات والزکات الفطر غلط ده او زکات الفطر دي ترخانیه کې زکات د فطر چره مثلا دا چې د مولوی صاحب کې یو د سړي غلام وي نو بری سړي باندې مولا باندې صدقه فطر لازم ده خو شرط دا چې دا غلام د خدمت د پاره وي که چېرې دا غلام د تجارت د پاره چون کې باغ کې اوس زکات شته ښه کم غلام چې تجارت د پاره دغه په مالیت کې زکات وي چې زکات پکې شته صدقه فطر په مولا باندې نشته صدقه فطر د عام زکات سره نه جمع کیږي نو د کم مال نه چې صدقه فطر لازم ده هغه کې به زکات نه کم کې چې زکات لازم دي هغه کې به نو کم غلام مال دی کنه دا مالی دا تجارت د پاره د زکات په کې لازم دي صدقه فطر نه ده لازمه او کم چې د خدمت غلام دی هغه کې او دغه صدقه فطر لازمه ده زکات نه ده لازم دغه د مالیت نو وی وزکات الفطر مع زکات التجارت همدغه شان والقصاص مع الدیه تاسو نشي کېدلی چې قصاص هم دی وي دیت هم دی وي شپږ شو اوم نمبر والجلد مع الرجم دا نه کیږي چې جلد هم دی وي کوړیم دی وي او رجم دی وي من خزانه المفتين والتارخانيه د و ذکر کړی یو بل ته تارخانه کې والقطع مع الزمان لا سمته کټکا دغلا او به وتی وسره کوم شي چې هلاک شوی هغه زمان هم راوړه مونږ ویلو دا مسله کچره د غل سره شی موجود وي خو بس را به وړي مقصود منه ته به ورکی که هلاک شوی به په زمان دشته 1501 ولو اعتاد اللواطه یو سره د لواطه عادي دی خدای غر کړي قتل دیږي کا قتله الامام محسنا كان او غير محسن سياسه بقتل کی كذا في الوتي الذي يوجب الحد من حدود ابن الحمام كذا خبر عدالتها 1500 او 200 الزمي اذا زنا بزميه كزمي د زمي سره زنا وکي نو که شادي شدی کی غیر محسن یو کی غیر محسن وي صرف سو کوړي بلازمي کی کا هغه من رجم کوله نشو الزمي اذا زنا بزميه وثبت عليهما بطريق شرعي تحدان بالجلد لا بالرجم عند الامام خلافا للشافعي رحمه الله
یو سره د بهیمه وتی کوي وای د بوکنه بډانګي ومنډو تازیران اپاتې شو له بهیمه ک خپل وذبح بکو او به سيزو او که پر دی باندې به نه ذبح کو واتي والبهيمه يعذر فان كانت البهيمه للواتي ففي شرح الطحاوي كذي وحدود الاسد تصبح ولا تؤكل وفي فتاوى الصغرى انها تؤكل وافتى ابو سعيد بهذا خل الكي حرام نه ده وقال صدر الشهيد والاعتماد على روايه شرح الطحاوي چې نقيسه ختم شي بالکل به سيزي نه به خوري بس وکړه